ما د دې تمنځو یو ملا اورېده، اگر چې عمر یې ډېر دی خو بدبخته دومره دروغ وایي، دومره دروغ وایي چې د دروغو حد یې نشته. او ټول انس صاحب دی چې څه خبره کوي ما داسې کړي ما داسې کړي. د ځان د تعریفاتو نه علاوه بل څه شته دی نه، صرف د خپل ذات تعریفات دي چې ما دا کړي ما دا کړي ما دا کړي. د هغه مې اورېدل، هغه وایي چې دا موی مبارک یادو وي د ثوابه یو کس راغی او هغه دې ته وایي چې دلیل راکړه او دی بې دلیله شو. ما وی بدبخته په سپینه ږیره باندې څوک دروغ نه، موږ بدله د هدایت دعا وکړو چې خدای دې خاتمه بالایمان کا. خدا هغه موی مبارک دی چې دا په دلیل سره دی ویږي دې باندې، او کم موی مبارک چې افغانستان کې موجود دی، او کم چې د هغه وخت بادشاهان امیر امان الله خان، امیر عبدالرحمن، امیر حبیب الله خان، دا یو شاهي کورنۍ تیره شوې ده او هغې سره نور موی مبارک مو. بیا دا موی مبارک هم غالبا 9 تعداد موی مبارک او محمود غزنوي هم په هغې کې ډېر موی مبارک چې هغه ته تحفتن ملو، هغه یې ملته ښودلي و چې په هغې کې د حضور علیه الصلاة والسلام چغه مبارکه ده، قندهار کې پرته ده، داسې نورم هغه ټول موی مبارک کې چې باباجي مبارک کله لاړه نو د دې امیر امان الله خان وزیرو او د زربچې ساداتو او هغه چې کوم دی سید ګل بادشاه نوم امیر د هغه نه ډېر خوشحاله و. د دې وزارت په صله کې ورته وی چې ته ماته ووایه څه انعام دله درکړم، زه درنه ډېر خوشحاله یم. هغه ورته وی باچا سلامت ګورې چې څه وغواړم راکوې به یې راله. وی بلکل دله درکوم. د بادشاه دغه ده چې دی به چېرته جایداد غواړي، پیسه به غواړي. هغه ورته وی بادشاه سلامت دا تا سره چې کوم موی مبارک دی 9 عدد د دې نه 2 موی مبارک ماله راکړه. ډېر حیران شو چې دا تاسو چلو کو، دا خو زمونږ د اسلافو نشانی مونږ سره پرته وه چې د هغې چې کوم دی مونږ ته دا سندن را رسېدلی دي. خو بهرحال ما تا سره واده کړې ده نو هغه 2 عدد موی مبارک د زربچې د ساداتو د سید ګل بادشاه خپل وزیر له ورکړه. باباجي مبارک چې خبر شو کله چې دی مبارک جلاوطن شو 10 کاله افغانستان ته لاړه او هلته کې یو سلسله د امر بالمعروف شروع شوه، نهی عن المنکر شروع شوه، جهادونو سلسله دلته شروع شوه. نو چا خبر کړه چې دغسې دلته کې یو علاقه ده په هغې کې موی مبارک دی، نو باباجي مبارک به ورته د دې د دیدار دپاره پیاده مزل به یې کو. خو ظاهره خبره د عاشقو تمنا دا و چې کاش دا موی مبارک ما ته ملو شي، خو هغه نه ورکول. چې کله باباجي مبارک جلاوطني ختمه شوه او واپس راغله هلته کې د باباجي مبارک دوستانو هم کوششونه کول او هغې هستۍ خپله باندې مولا الله په زړه کې دا واچول چې د دې زیات لایق چې د ادب او د احترام او د عشق او محبت یو غر دی نو هغه حاجي محمد امین رحمت الله تعالی علیه دی. نو په یو ګاډي کې په هغه ټیم کې په ډېر عزت او ادب او احترام سره دا ټول موی مبارک ایښودي وو او دا راغلل د جرګې او د یو لوی وفد په صورت کې او دلته کې حاجي آباد شریف ته راغلل، دلته چې کوم زوړ جومات او دې ځای ته راغلل او باباجي مبارک ته حواله کړل او بیا په خپل لاس باندې سند ولیکه، په خپل لاس باندې سند ولیکه او هغه سند اوس هم موږ سره موجود دی. هغه سند د هغې د لاس اوس هم موږ سره موجود دی. او بیا عزتمندو دا چې حدیث بیانوي او ځان ته د حدیثو بابا وایي نو دوی اکثر د علامه بخاري او همدارنګې د لویو محدثینو باره کې دا هم وایي چې دی له الله دا مقام هم ورکړی چې د سند سره سره دی له الله د مشاهدې دا مقام هم ورکړی چې دی به د محبوب علیه السلام نه هم تپوس کو دا حدیث مبارک ستاسو دی. یاد ساتی د هغه عاشقانو چې د دې به ملاقاتونه هم کېدل د مدینې منورې د جانان مبارک سره. اوس هم هغه هستي لږ ورځې مخکې راغلی وه، نوم یې محمد امین دی، کراچۍ کې اوسېږي، پلار والا نوم د باباجي په نوم باندې ښودلی دی. هغه زما والد محترم د باباجي صاحب خلیفه و، د باباجي صاحب مرید و، وی د موی مبارک د مبارکۍ دپاره راغی. څو ورځې پس وی چې والد محترم راته وی چې زه دلته ناست وم چې باباجي صاحب مبارک راووته او نور هم ډېر زیات خوشحاله او خندلی. ما ورته وی قربان ولې؟ وی راته وی چې جانان مبارک مې ولیده او جما کریم آقا مبارک نه مې تپوس وکړه چې قربان دا زلف مبارک ستاسو دي؟ وی کریم آقا مبارک هم راته وفرمایل سندم موجودو چې څه د هغې لوازماتو هغه شوي وو، خو د هغې نه پس هم چونکې دا عاشقو دته هغلته چې کومه رابطه وه هغه هم بحال وه چې زما جانان مبارک ما ته وفرمیل چې او زما فقیره دا موی مبارک زما دي.